ځای کې یو مسله ته ووم رسول الله د الله پاک نوم راغی مبارک ورپسې الله بیا د الله پاک نوم ذکر کیږي دلته کې د الله پاک دوه نومونه دي اسم جلاله دوه پیرې راغلی دی نو زمونږ استاد محترم صاحب به فرمایل چې دا د الله پاک دوه نومونه چې دي نو دا د الله اسما دي اسم جلاله دي او دې ځای کې الله پاک دعاګانې قبلوي ښه ای به فرمایل چې کله بنده تلاوت کوي درس کوي او دې ځای ته راورسېږي ما اوتي رسول الله په دې به وقف وکړي دعاګانې به د الله نه وغواړي بیا الله مخکې ځه نو د الله پاک د دواړو نومونو په مابین کې چې د کومه دعا وغوښته وي الله یې قبلوي ای به فرمایل چې د دې مثال په شان د لیلة القدر دی څنګه چې په رمضان کې لیلة القدر دی الله پکې دعا قبلوي نو دا د قرآن مجید هغه لیلة القدر په منزله دی چې کله د رسول الله ووي د الله پاک دا یو نوم دی واغستېدو او دې نه بعد د کومې دعاګانې وکړي او د هغې نه بعد بیا تلاوت جاري کړي نو زه تاسو ټولو ته وایم زما محترمو تاسو خو تلاوت کوئ که نه دا نه صرف د آیت به وایي دا چې مستقل څوک قرآن د سر نه شروع کړي دې له راشي که په درس باندې دی که په تلاوت باندې دی که ځان لی وایي که چاته یې ښیي نو چې دې ځای له راشي په دې الله باندې وقف وکوئ او مخکې الله نه مخکې بیا دعا وغواړئ بیا به وایي لکه موږ اوس وایي که نه مثل ما اوتي رسول الله په دې موږ وقف وکړو اوس مخکې الله دې کې چپ شه دعا وغواړه پوهېږئ نو الله دې زموږ ستاسو ټول نه رضا شي لویه دعا زموږ سره د الله رضا چې الله زموږ نه رضا شي بس دا زموږ دپاره هر څه دي او هغه اسباب چې الله ته پې قرب راځي الله ته پې د الله رضا پې حاصلېږي الله دې موږ په هغه لارو چارو باندې روان کړي زموږ ستاسو د ټولو حوایج دې الله د خپلو خزانو نه پوره کړي الله دې موږ د مخلوق د محتاجۍ او د شر نه وساتي الله دې موږ د هر قسمه شریانو او د بدغضبو خلکو د شر نه د بغض نه د حسد نه د کینې نه بچ کړي الله دې موږ تاسو ټول ته د ایمان او د عفت زندګي راکړي ښه بس جامع دعا به وغواړو یو صحابي دی نبي علیه الصلاة والسلام ته راغی ابو امامه الباهلي وی یا رسول الله بالله دعاګانې تا موږ ته وښولې موږ کومه دعا کوو موږ کومه دعا کوو چې ډېره جامع وي نبي علیه السلام ورته یو دعا وویله زه به هم تاسو ته دلته کې دې ځای ووایم چې الله یې زموږ حق کې قبول کړي نبي علیه السلام ورته ته دا دعا کو دا ټولو دعاګانو ته داخل ده اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله الله دې د دې دعا په برکت سره زموږ ستاسو ټولو مسایل حل کړي الله أعلم الله تعالی ښه پوهېږي الله أعلم الله ښه پوهېږي په دې خبره باندې حیثو کوم ځای کې دا حیثو مکاني دی الله أعلم محلا الله ښه پوهېږي په محل